رحیم زموږ د علاقې ژوندي خلکو، زموږ د علاقې مشرانو، زموږ د علاقې ابادو خلکو سپیکر اواز لږ هغه دی ځان مو ترې راوله او دا چا ته ته زه به لږ همداسې یوه خبرې ور وکړم. ټولو نه اول ضروري خبره دا دی چې کوم شي کې هم د عوام ګټه وي، کوم شي کې هم چې د خور فقیر ګټه وي، کوم شي نه هم چې علاقه آبادېږي، یا کوم شي نه هم چې د علاقې عوام آبادېږي، یا کوم شي نه چې د علاقې کونډې ګوري ته خیر رسېږي، یا کوم شي نه هم چې د علاقې کونډې ګوري ته 2 وخته روټي میلاوېږي، یا کوم خلکو ته هم چې د روزۍ ګټنې دپاره یو ځای محسوس وي چې هغه ته بازار یې چې هغه نه خلکو ته زیاته ګټه وي، نو د موږ همیشه دپاره که تاسو نور ملکونه وکړو حکومت هغو ته توجه ورکوي چې کوم ځای نه ښار آبادېږي حکومت هغو ځای کې تعمیراتي کارونه کوي، چې کوم ځای نه خلکو ته روزګار میلاوېږي افسر هغو ځای ته رسپیکټ ورکوي، هغو ځای ته احترام ورکوي، چې کوم ځای نه د غریب سړي یوه خېټه ډکېږي د حکومت افسر هغو ځای کې اساني پیدا کوي، خو چې کوم ځای کې د غریب سړي خېټه ډکېږي او د هغه بچي ته 2 وخته روټي میلاوېږي حکومت کوشش کوي چې هلته قانون رقم نه نفظ کوي، لکه کوم رقم یې په کاغذو کې دی، خو تاسو ته به پاته وي چې موږ په سادې کې بالخصوص په کورمې کې کوم سړی چې د عوام دپاره خبرې کوي، کوم شی چې د عوام دپاره خیر راوړي، کوم شی چې د غریب دپاره خیر راوړي، کوم شی چې د غریب سړي خېټه ډکوي، کوم شی چې غریب سړي دپاره 2 وخته روپۍ ټولوي، دا لایا زمان دا لایا افسران مل ترې چې بل ته یې پیاري کوي، چې دې ته وایي تا پولیس کې پارخ دی دا یې د سره نه مني، چې دې ته وایي ایسې تا دفتر کې پارخ دی دا یې د سره نه مني، دې ته وایي چې ډي چې د تا محکمې کې پارخ دی دا یې د سره نه مني، کومې هم سرکاري محکمې ته یې د امنیتګیره ټیمې د وکسه و دا د مخامخ تا روډ وکسه دا تو کوم روډ دی دا د ټیمې کروڑو اربو روپۍ پرتې دي، ته ماته دا وایه چې دا روډ کې پارخ دی دې ته چېرته ایسې په دې باندې پیار کړی ایسې راغلی دی ورته ویلي دي چې داسې کروڑو روپۍ پرتې دي د خلک لښتیو کې ولې مزال کوي، چېرته ډېسې راغلی دی چې باران وشي د ساده دکاندار په دکان باندې اوبه نه وځي، تو چېرته یې پیار کړی دی خو دا ایسې صرف دې ته ناست دی چې موبایل راواخله هله په ګاډي والا باندې چپا دی، الله په دکان والا باندې چپا دی، الله تو بینډۍ ښې نه دې راخیستي، تاسو ماته وایئ تاسو چېرته ایسې لیدلی، تاسو چېرته ډپیو لیدلی دی چې په بازار کې منشیاتو فروشو باندې چپا اچولي، تاسو چېرته ډیسې ایسې لیدلی دی چې چېرته آیس والا کاسې نیولی، پوډرو والا کاسې نیولی، نو د ما ملګرو که یې تاسو اتفاق وي، ای تاسو خبره وي، ای تاسو یووالی وي، نو ایسې تا ته لاس درچولی شي، نو ډیسې درچولی شي، د دوی په دفتر کې دومره غلا دی، په سرکاري محکمو کې دومره غلا دی، په سرکاري خلکو کې دومره غلا دی، که چېرې حکومت ماته 2 میاشتې راکړي نو ته یقین ولره ډیسې نه دې ونیسه، ایسې نه دې ونیسه، ټیامې نه دې ونیسه، CNW نه دې ونیسه، چې څومره سرکاري محکمې دي ټول غوښیاندو کې دي. زما خبره واوره دا کمرشل ایریا دی، په دغه باندې کامونه آباد دي، دا کمرشل ایریا دی، دلته د خلکو ژوند روان دی، د تا سهولتونه حکومت هر رقم سهولتونه نه دي چې ته رتې په دو باندې غوسه کوې، دا غریبان بجلي غواړي ته بجلي نه ورکوې، دا خلک سسته بازار غواړي د تا سسته بازار سره فوټبالو پرې محدود دی، دا خلک انصاف غواړي تا سره د انصاف نه لپاره هېڅ نشته دي، نو مو تاسو ټولو ته
خایمو ملګرو خپلې خبرې مختصره او خبرې نه کولې ډېر روانې پوروي د مهم احتجاج دی خپل ټول د سنټر ګروپ خلک پر وباسو بندر چوک مې تکینو زه ته بجلي نه لرم نور احمد افسلار شه زه ته نه کور لرم بارا بینک ته زه ته د سرکار خلکو کې ایمانداري نه لرم زه ته سرکاري سړي کې همدردي نه لرم نو بیا د سرکاري سړی مو کې هم سترګو کې سترګې بار ومنډي غلطي د تو د خپله غلطي نه څخه چې امیزې موریدې ته دلته خلکو ته 5 کیلومتر کې ته اوبه ورکې ته روډ سیده کې ته دلته پارک جوړ کې ښه دلته ته کوم یو افسر رسي وی به بابو وکې افسر به جوړېږي وی به چوکیدار وکې امرترین به جوړېږي اوس هدې کې به یو سړی 100 کاله تمکنداري وکړي هغه به چې ته ډوډۍ نه شي اخیستی که ته دفتر کې 100 کاله نه 15 کاله چوکیدارا وکړه ته به د ډوډۍ چوکدار کېږي ولې ما فضل ودود صاحب ته یایو وصال صاحب ته یایو د صاحب خاص د موږ پر میوال عطا ته کنه د فضل ودود ته دا یایو زه وصال ته دا یایو دلته دلته نور سره همسرو د پولیس ته دا یایو چې ته په رېړو والو باندې چپې ماچوه د سادې سنځګیرو علاقو کې داسې ډېر خلک دي چې د مو ځوانانو ته آیس ورکوي داسې ډېر خلک دي چې مو ځوانانو ته پټر ورکوي ته تکړه شه ته نر شه ته په مغو باندې چپې واچوه چې زه دا شو زه ته سلوټ وکړم ډېره مننه او دوکاندارانو که کله تاسو دا سړی مضبوط وي تاسو به مضبوط وو او ته کوم خلک ایپایر نه ډارېږي ته کوم خلک جیل نه ډارېږي ما باندې درې دي درې او په یوال څه 300 شي بیا نه ډارېږي تاسو دې شي نه ما ډارېږو تاسو د علاقې خلکو تاسو ساده خور فقیر کونډې پورې حق تړلی دی تاسو سره د خور فقیر کونډې پورې د 2 وختو روټي تړلی دی که تو ته سهولت نه وي او دکاندار ته خو به شوقي پکې ته کښېنې ته خو به ځان ته هېڅې ولګئ خو که تو به زور آباد نه وو د دغې کونډې پورې ازور و بیا د دوی و بیا به د دې وي